د بلو کلی ګمبد ده دا الیس ډبل ډوم دا چې کوم مطلب تاسو ته موږ چې آرکیټیکچر کې یا ګندارن آرکیټیکچر کې تاسو ویلی شئ دا الیس ډبل ډوم دا د پورے ساؤتھ ایشیا کې داسې اگزامپل نه میلاویږي ولې چې دا چې کوم ډبل ډوم داسې ډبل ډوم نه دی چې دوه ډفرنٹ ډومز دي دا یو ډوم ده اصل کې یو انر شیل دی او یو آؤټر شیل دی څو ټایم کې چې کوم ډوم جوړلو یا د ګمبد جوړل دونه آسان کار نه و مطلب دا کوآپریټ میتھډ باندې جوړلو یو بل خطه باندې یو بل خطه باندې مطلب خطه کې خودو مطلب هغه سره یو وړوکی ډوم جوړو هغه مکه بیس جوړ کو هغه باندې بل ډوم جوړ کو نو دا تقریبا دا یو نوی ټیکنیک ډیولپ وشو د ایریا کې چې کوم یو مطلب کې یو ډوم غټ ډوم جوړولو لپاره داسې ټیکنیک بیا ټریول وکړو مطلب ساؤتھ سینټرل ایشیا ته موږ څو مینی مطلب څو ډېر زیات بلډینګز میلاویږي چې کوم یو کې دا بلډینګ به خو دې نه بعد میلاویږي دا ارلیسټ اگزامپل دی بیا دې نه پس موږ ته اسلامیک آرکیټیکچر کې میلاویږي بیا د انډیا کې مطلب موږ سره اسلامیک ډوم کې دا آرکیټیکچر میلاویږي نو دا ډفرنٹ هغه دي آرکیټیکچر د بلډینګ کې یو بل خصوصیت دا دی چې د دې چې کوم انر چیمبر دی کې دوه چیمبر دي یو انر چیمبر دی یو آؤټر چیمبر دی نو دا دوه چیمبرو کې د وینټیلیشن لپاره کړکیانې جوړ دي او کړکیانې هم داسې ټیکنیک باندې جوړ دي چې کوم مطلب بار نه تاسو خلک بار نه دننه نشي کتلی او دننه نه کسان مطلب بار نه کتلی شي مطلب دا بار دا دیکھو دننه اوږده او بیا بار وخت دا وړوکی و نو دا داسې شانته یو آرکیټیکچر و د ایریا کې یو مطلب یو تاسو ویلی شئ چې دا یو آرکیټیکچر پیک و د ایریا کې یا تاسو ویلی ډېر زیات عروج و یو آرکیټیکچر کې نو دا معمولی خبره نه ولې چې دا تقریبا 2000 سال زوړ دا آرکیټیک هغه دی بلډینګ دی او 2000 سال پہلے مطلب داسې بلډینګ جوړولو دونه آسان کار نه و نو دا هغه ټایم کې ښایي چې هغه خلک هغه ټایم کې خلک څومره زیات مطلب سکل فل و څومره زیات هنرمند و او هغه خپل یو مذهب لپاره یو پیار یا جذبه و نو هغه جذبې باندې دا مطلب دونه ښکلې بلډینګز دا دلته جوړ کړي دي مطلب ګندارا سیویلایزیشن لپاره خود چاینا جاپان کوریا مطلب دا بودیست کنټریز دي تھایلینډ دا بودیست کنټری دي دې کنټریز نه ډېر زیات ټوریزم راځي خو سوات اسپیشلی مطلب دا چاینیز ډېر زیات راځي ولې چې موږ ته پته ده چې پدما سمباوا دلته و یو کس و چې کوم یو بودیست مانک و هغه دلته نه ټریول وکړو تبت ته لاړو تبت ته خلکو ته بودھ مت ته کنورټ وکړو مطلب یو نوې یو شانتي یو نوې سیکټ انټروډیوس وکړو چې کوم موږ تانتریک بودیزم وایو نو دا هغه تانتریک بودیزم فور د فرست ټایم انټروډیوس وکړو دې ایریا کې او هغه مطلب بیا هلته لاړو څه نوم دی تبت چاینا تبت ته لاړو هلته مطلب بودیزم ته انټروډیوس وکړو نو یو شانتي مطلب چاینیز لپاره یو ډېر زیات مقدس دی سوات او بیا چاینا نه پس تھایلینډ دی داسې دویم کنټري ده چې کوم ځای نه موږ ته ډېر زیات ټوریسټ راځي او دا زیات مطلب بودیسټ افیلیشن لپاره راځي دې نه علاوه موږ ته یورپ نه ډېر زیات نه مطلب دا ډېر زیات ټوریسټ راځي هغې نه پس امریکا هم راځي خو امریکا نه دونه زیات ټوریسټ نه دي زیات ټوریسټ زموږ چې کوم دی چاینا جاپان کوریا دا بودیسټ کنټریز چې کوم دي دې طرف نه زیات دي بودا کلم دی خو ګندارا ته راغلی نه ده فزیکلی کله راغلی نه خو سټوریز کې راغلی ده فزیکلی بودا کلم دی خو نه بودا چې کوم پیدا شوی و مینی گارډن نادرن انډیا اوس هغه علاقه چې کوم دی نیپال کې راځي نو هلته پیدا شوی و هلته عبادت کړی نادرن انډیا کې پرچار کړی دا نادرن د اشوک چې کوم یو کنګ راغلی و تقریبا 3rd سنچري BC کې نو هغه کنګ چې کوم هغه مشینریز لېږلي وو هغه ډېر زیات مطلب یو شانته تبلیغي جماعت لېږلي وو دې ګندارا ته او ګندارا ته انټروډیوس کړی ده بودیزم نو بودیزم دلته لیټ راغلی دونه ټایم کې نه راغلی خو بودیزم پرچار کې یا بودیزم کې خدمات کې چې کوم ټول نه زیات کنټریبیوشن دی د ایریا ګندارا ایریا ده مطلب څونه موږ یو شانتي چې کوم بودیزم ته عروج ته رسولی ده موږ هغه د ایریا کنټریبیوشن ده سوات کنټریبیوشن ده